खलीफा कौन? तीसरा हज़रत अली नबूवत का ना ज़्यादा पुख्तो टके दे जी ख़त्म नबूवत मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी से नमो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमास पे यूनी प्रोग्राम की ताउस्ता हाजिर यम पदे प्रोग्राम की बा मंग कोशिश कऊ ची दखल कुना इस्लामी क्वेश्चन को तो इस्लाम बारकी दागी सर सुमरा मालूमात दी सुमरा पोहा दा अवज दादा ची मंग पे इस्लामी सोसाइटी की पे इस्लामी कंट्री की टीम ते रहू नु पका दा ची इस्लाम बारकी मंग ता मालूमात हुई और स्पेशल जमंग कोशिश बताई ची मंग बेसिक ची कम सिजुने दी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या द सहाबा या द सहाबियातु ची कम बेसिक सिजुने दी ची द हगी बारकी मंग सवाल को او خلق کو ګورو خو د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې منګه د خلکو تضحیک اونکو بلکې صرف دا وګورو چې خلکو سره څومره معلومات دي او دویم تاسو د پاره پکې خاص ازدار چې کله موږ د چانه کوېسچن وکړو نو هغه خو د هغې هم پته لګي چې هغې سره څومره معلومات دي د اسلام او د خپل مذهب باره کې تا تم پته ولګي چې دا سوال ما ته راځي که نه اصل کې خبره داره زمونږ د پښتو یو متل و دې سیس ته پام کول دي صرف ستاسو او درې سوال کوونکو پام راولو دي سيزونو ته چې زمونږ مذهب دی زمونږ دین دی چې د هغې باره کې زمونږ سره څومره نالج دي څومره معلومات دي نو راځئ زمونږ سره اوسئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار څه نوم دومره د والد صاحب په ته ډېر کنفرم نه یم خو دی چې عبدالمطلب زدي تره چې و هغوی د هغه کړی پرورش کړی فرست سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت کله میلاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت 21 رمضان مبارک پیر ورځ او 10 اگست 210 عیسوی 210 رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحی نازلېده اولنې لفظ څه نازل شو اقرا صحیح جواب वैसे ख़त्म नबूवत को के बारे में तो पता होगा कि ख़त्म नबूवत क्या है ख़त्म नबूवत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और किसी नबी ने नहीं आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी ने नहीं आना ओके सवाल दार है कि रसूल الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي څه نوم نشته پته ته پته شته مور بیبي د والدین امینا صحیح جواب دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی تھی 40 اوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو بی بیانی ہوئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون خوږ رسول سلام یولس بی بیانې صحیح یولس بی بیانی ہوئی سوال دار ہے ختم نبوت پہ چنائی ستوي تال درځي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک آخري نبی دی او دینه بس بل پیغمبر نه برازي دې ته ختم نبوت وي سوال دا دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وحی نازلې ده هغه په کوم ځای کې نازل شو په غار حرا کې نازل شو حرا کې جواب کہ اسلام کا سب سے پہلا مؤذن کون تھا صحیح آپ کو اوکے د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي څه نوم ولا نو یاد صحیح د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار څه نوم حضرت عبدالله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زامنو څه نومونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دو زامن یو ابراهیم او یو قاسم سوال دا دی چې زمنګ دریم خلیفہ څه نوم حضرت عمر نه زمنګ دریم خلیفہ څه نوم د دویم خلیفہ څه نوم دویم مدري کمنه رانه زاولنی خلیفہ نوم وایي حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر صحیح دی صحیح دی تو صحیح نہیں ہے کہنا تھا تو پتہ نہیں صحیح ہمارا چوتھا خلیفہ اوکے تیسرا خلیفہ کون تیسرا حضرت علی
जी عمر अच्छा سوال دا دی چې ختم نبوت څه ته وایي؟ لکه څنګه چې تاسو وی ختم نبوت کنه دا د پښتو ټکی دی چې ختم نبوت مطلب محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخري نبی دی او دینه پس به څوک نه راځي بل پیغمبر او نبی به نه راځي. صحیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت په څومره عمر کې ملاو شو چې داغه عمر څومره په عمر کې ورته نبوت ملاو شو؟ پیغمبر علیہ السلام ته نبوت 40 سال کې ملاو شو مطلب کم وਹੀ چې نازلېدل سٹارټ شو هغه عمر کې 40 سال رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک کې کم هغه 40 سال. صحیح. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت ملاوېدو څومره عمر و داغه؟ والله ګناهګاري نه. صحیح 45 I think 45 صحیح نه 40 او جی زخر دغه یو سوال دنیا کا سب سے پہلا قاتل قابیل نے قابیل کا قتل قابیل نے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. درست کا جزاک الله. ویډیو تاسو وکړه او تاسو په خپل وکتل چې زمونږ د نوجوانانو یا زمونږ د امت سهال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي نوم د پلار نوم او داسې نور اسلامي اهم بیسیک سوالونه خلکو ته نه ورتلم. نو د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې موږ په خپل ګریوان کې سوچو کو چې موږ مسلمانان یو داوا کو چې موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان او هغه موږ جنت ته بوزي دا غي باره کې خو موږ ته سلک ډیر معلومات خو پکار دي کنه یوازې خو په دغه کار نه کیږي چې بس اوخرا وسکا او بس وګرځه. صحیح ده او دا غي مین وجدار چې د دنیا ته تخلیق زمون صرف او صرف د خدای بندګۍ لشي نو دې زنه پوری بس ان شاء الله د نیکسټ ویډیو لپاره زمون سره اوسئ.